السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روز او خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به میاوالي کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه پلار ظالم خپله د 7 ورځو ماشوم لور 15 ورځې ویشتې و په کومه طریقه یې ویشتې وه ټول معلومات پلار په خپله باندې بیان کړل پلار چې د ځان نه کوم تصویران وباسلي وو هغه ماشومۍ چې په کوم وخت کې مړه کوله هغه ټول تصویران په سوشل میډیا باندې راښکاره دوستانو زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې د هغه تصویران در سره په دې ویډیو کې شریک وو او د پلار خبرې در سره په دې ویډیو کې وښیو چې پلار په کومه طریقه خپله لور ووژله ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب تلې نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي زیات ظلم شوی و میاوالي کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه د 7 ورځو ماشومه لور ظالم پلار 15 ورځې ویشتې وه دوستانو ظالم پلار چې کله خپله لور 15 ورځې ویشتله په هغه وخت کې د ځان تصویران وباسلي وو د ځان نه یې ویډیو کړې وه هغه ویډیو او تصویران یې پولیسو ته وښودل دوستانو هغه تصویرانو کې ښکاري چې پلار ظالم خپله لور بهر راوباسي ځان ته یې په میدان کې کیږدي او بیا تمانچه باندې بود وبخي او ظالم به پلار په ځان باندې پوه نه شي او په هغه ظالمې لور باندې په هغه ماشومې لور باندې 15 ورځې وکړي دوستانو موږ د پولیس نه یو ګزارش کوو چې دغه ظالم پلار ته ښه بدترینه سزا ورکړي ځکه چې دغه ظالم پلار ډېره زیاته غټه ګناه کړې ده د 7 ورځو ماشومه لور یې ډېره په بد حال باندې مړه کړې ده په دې وجه باندې مړه کړې ده چې ماله الله تعالی لومړنی اولاد زوی ولې رانه کړو دوستانو موږ د حکومت نه پولیس نه یو ګزارش کوو چې دې ظالم پلار ته دې پانسي میلو شي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام